سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غير محترم اساتذہ کرام، شیوخ حضرات، قرہ حضرات، اور غیر خوبو ملگرو، اللہ تبارک و تعالی دا اجتماع لجامع محمدیہ دا مزید ترقی علمی سفر کی دا اللہ یو ذریعہ و وسیلہ وگرځي. محترمو، محفل په هغه و چې کوم تاسو په خپل منځ کې اختتام ته ورسوو. د دعا په نیت باندې دوه څلور خبرې تاسو ته کوم. علامه سیوطي رحمه الله لیکلي چې د دنیا د بقا او په دنیا کې د عمومي مصائبو، وباګانو، امراضو، پریشانو، فتنو د مخنیوي لپاره علمي مجالس دا په منزله د وسیلې او د ډال دي. لکه چې سړی د اسلحې او د ډال په ذریعه د دشمن نه ځان بچ کړي. حضرت وایي د علمي مشاغل سفر، د علم د حصول لپاره سفر او علمي مجالس، علمي مقابلې، علمي مناظرې په نیت د اصلاح د عقیدې او د عمل، د مشرانو سره تعلق او نسبت، د خپلو مشرانو علمي علامات، واقعات، قصې محفوظ ساتل، دا د عوامي او عمومي آفاتو بلیاتو لپاره په منزله د ډال او د وسیلې باندې. دا نن کوم محفل جامع محمدیه کې سجاوی، دا هم د وفاق المدارس العربیه پاکستان د زیر انتظام چې کوم مدارس دي او په هغې کې علمي میدان کې ملګري روان دي، د هغه علمي سفر یوه حصه دا هم ده کومه چې نن تاسو ولیده. دا زموږ د درس نظامي د علم د حصول لپاره، د مزید ترغیب لپاره، د طلباو د توجه لپاره او په
علم کې کمال ته رسېدو لپاره یو علمي حصه دا هم ده چې موږ په خپل منځ کې امتحان وکړو، کامیابو ملګرو ته د استادانو د طرف نه یو حوصله افزایي وشوه، نو دا هم د علم یوه حصه ده او د علمي سفر یوه حصه ده. او امام بخاري رحمه الله د دغه علمي سفر دپاره او د دغه عمل دپاره چې دا کوم نن تاسو ولیده یو باب منعقد کوي کتاب العلم کې. امام بخاري وایي باب الاختباط في العلم والحکمه. امام بخاري وایي باب جوړی چې په دې باب کې دوه مسئلې تاسو ته ذکر کوم. علمي مقابله سیالي چې ورته وایي، غبطه او حسد. د حسد دوه معناګانې دي، یو ته د سیالۍ معنا منکو، د حرص معنی منکو، دا د حسد یوه معنا ده او غبطه ورته وایي. او یو تمنا د نعمت د زوال د غیر، دا د حسد معنا ده. زما استاذ محترم قاضي محمد امین الله د هغوی قبر د نور نه ډک کړي، هغوی به د دې ټکو ډېره ښایسته معنا کوله. هغوی به وي حسد دې ته وایي چې خدایه دې سړي نه واله او ماله راکړه، دا حسد دی. او ته سره دې وي داسې ماله راکړه، دا غبطه ده. نو امام بخاري د دې تقابل لپاره، د دې مقابلې لپاره باب ایښی دی چې تاسو هم په علم کې د یو بل نه وړاندېوالی، یو دوه عملونه موږ ته رسول الله مبارک په ګوته کړي دي چې په دې دوه عملونو کې د یو بل سره مقابله وکړئ. حرص وکړئ، محنت وکړئ، مشقت وکړئ او د یو بل پکې وړاندېوالی، دا به کمال شي. دا موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د عمر صاحب یو ښایسته جمله طالبانو ته ذکر کوي امام بخاري: تعلم قبل ان تسول. د سټیج د ودرېدو، د کورسۍ د ناستې، د منبر د ودرېدو خلکو ته د اصلاح د کولو نه قبل خپل کامل علم زده کړه. پټکې په مرغو په شرو. خوشحال بابا وایي چې دستار تړي هزار دي، خو د دستار سړي په شمار دي. نو امام بخاري رحمه الله وایي هغه شمار والو کې ځان راوله. نو که ته هغه شمار والو کې ځان راوستل غواړې، نو د هغې نه وړاندې علمي دنده خپله ماته کړه او په علم کې کمال حاصل کړه. پختګي، نو که پختګي راغله نو یو خو به ته د یو عظیم دشمن نه په امن کې پاتې شي، یو ډېر طاقتور دشمن چې هغه زموږ او ستاسو په ذهن، په عقل، په فکر او په حافظه او په زړه او په عمل او په قولو ټولو باندې قابض دی، خطرناک دی. د هغه د دفاع دپاره ایکي یو حل دی چې هغه فقاهت او قوي او مضبوط علم دی. فقیه واحد اشد على الشیطان من 1000 عابد. یو عالم او یو فقیه د شیطان په مقابله کې د زرو عبادت ګزارو نه مضبوط دی، ځکه عالم دی د شیطان په فریب باندې پوهېږي او عابد ته دا پته نه لګي. هغه کله کله په خپل عبادت کې داسې لرې بنیاد ته لاړ شي او بیا کله کله وښویېږي، پریشاني پیدا شي. نو امام بخاري د عمر صاحب قول موږ ته رانقل
چې تاسو په علم کې پختګي د دعوت او د علم د خپرولو نه وړاندې ځان برابر کړه او ځان وتړه. دا بچي وتړلی شو، ستاسو په منځ کې دا کوم بچي زموږ لخوا راغله او انعامات یې واخیستل. د دې مقصد به دا دی زموږ قاري غني الله صاحب ډېر ټوپي سړی و، الله دې ووهي. هغه وایي دا ټول نه مریان کېږي او نه په دې ټولو کې رجال کار پیدا کېږي. د ادارو اصل مقصد دی چې رجال کار پیدا کړي. زموږ د جامع محمدیه بنیادي اغراض مقاصد داسې دي چې موږ په دې جامعه کې داسې علما پیدا کړو او داسې مفتیان د دې نه وباسو او داسې قاریان په دې ځای کې موږ جوړ کړو چې حکومت مسلمه ته خیر ورسوي او د هغه خیر دا آفاقي محدود نه وي. آفاقي خدمت دې ته وایي چې د نومې انسانیت خیرخواهي باره کې وساتي، چې نومې انسانیت ته خیر رسوي. او دا قرآن چې مې یاد کړه دا به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوم، داسې عزم وکړي. او دا افتار یې وکړه د امت مسلمه د حلالو او د حرامو خدمت به کوم او علم مې حاصل کړ. په دې باندې به د امت د عمل کوشش کوم، د اصلاح د عقیدې او د عمل. او دا نیت د ده اخلاقي وي، د انسانیت وي، نو دې ته رجال کار وایي. دا د کار خلاف دی. هر اداره کوشش کوي چې دغه شان دی بچي پیدا کړي، دغه شان سواد پیدا کړي. نو قاري صاحب محترم په فرمایل چې دا ټول نه مریان کېږي، خو د الله نظام داسې جوړوي چې د دې رجال کار لپاره دا نور طالبان چې دي د الله د دوی د مشغلې او د دوی د ګټ او د دوی د ژوند د تېرېدو لپاره راوستي دي. دا څه به د کار سړي شي او دا څه داسې دي چې دا د کار والا ملګري به دوی سره کله کله څه شی کوي، مشغله کوي، دوی به مشغولوي. نو زه دا مشغولونه یو ډېر لوی عمل دی، دا اساسات کار نه دی. نو الحمدلله جامع محمدیه کې کومو طالبانو او ملګرو دا د رجال کار علامات دي او دا نور ملګري ورسره د مشغلې لپاره دي او کوشش ولا کوو چې ټول دغه مقام ته ځان ورسوو، کوشش به وکړو. بیا امام بخاري د عمر صاحب د قول معنا کوي او د طالبانو په اړه کې یو شک راځي، نو د هغه شک دفاع کول غواړي امام بخاري. د عمر صاحب وایي چې د سردارۍ نه وړاندې او د عهدې د حاصلولو نه قبل په ذات کې صلاحیت د عهدې پیدا کړه. امام بخاري وایي نه، د دې صلاحیت نه بعد به کوشش کوي. تعلموا قبل ان تسولوا وبعد ان تسولوا. امام بخاري وایي نه، کتا پټکې په سر او تا ته مقام د علم میلاو شو، بیا به هم د علم په طلب کې ژوند تېرې، په دغه شوي علم باندې به اکتفا نه کوي چې بس زه فارغ شوم یا حافظ شوم او یا زما نیکه الله دې وبخي هغه تر اخره پورې طالب پاتې شوی و. ما نه به کله کله امتحان وبس ډېره لویه کتابخانه خو وسله. الله زموږ او ستاسو په کورونو کې علما پیدا کړي، والله که په کورونو کې یو جاهل نشهیي دنیادار پیدا شي، ټول کور دس دس کړي او په شرمونو وشرمېږي او په حرامو او جرایمو کې مبتلا شي. او کله کله د یو کس د وجې نه چې هغه ته الله علم ورکړي، ټول خاندان ته خدای پاک هدایت نصیب کړي. زما د نیکه چې کله زه فارغ شوم، ما نه امتحان په 8 کال په کال
او حوصله زیبه زمان کوله د وفات په موقع باندې وصیت کړی چې زما کومه کتابخانه ده دا به زما یونیورسټي ته ورکوي په هغې کې ډېر لیکن کتابخانه چې د چا سره وه نو هغه خلکو کې علمي شوق او ذوق نه و زه چې خبرېدم هغه کتابخانه هغوی په هغه وخت کې په 2000 وه که په 2500 روپۍ خرڅه کړه یو مولا ترې واخیسته او قیمت یې 2.5 لاکه و خو چونکې په هغې کې عالم نه و نو هغه ذخیره د کتابونو هغه زموږ نه ضایع شو نو ما هغه نیکه ته یو ځل ویل چې ته درس و تدریس ولې نه کوې تا خو ټول عمر مریانو پسې ګرځې هغه به ویې د طالب مرتبه د عالم نه پورته ده یو طلب د علم دی او یو اکتفا په علم ده چې بس ما دا علم وکړه کافي دی او یو چوبیس دی د علم طلب دی نو طلب د علم دا ډېر لوی کمال دی او امام بخاري په دغه بنیاد د خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام قصه ذکر کړي چې موسی علیه السلام سره د یو ډېر لوی منصب غټ منصب دی ورسره لیکن د هغه منصب باوجود قرآن او خدای ورته صرف دومره ووایي چې ستا د پوهه او ستا د ډېر علم خاوند ما سره بل نشته فوق كل ذي علم علیم نو موسی علیه السلام ویل چې زما فرایض دا جوړېږي چې کله زما نه یو لوی عالم بل شته نو دا زما فریضه ده چې زه به د هغه نه د علم د زده کولو لپاره سفر کوم او بیا سفر اختیار کړی دی او څومره لوی سفر او بخاری کی روایت تے رسول اللہ مبارک کوئی موسیٰ علیہ السلام نا قربان شد موسیٰ علیہ السلام نا قربان شد کنو قلت صبر اکڑیوے و دیر تلوانی نوے کڑیوے نو مکتب خضر دا اغا ناشنا علم نا بلحق معلومات را کڑیوے و صبر اکڑنکو زکا دا یو سر ظاهری علم و بل سر باطنیون دا یو بل دا علم حقائق و نپویدن نو علم با دلتم زدکو او دا علم دا فراغت نبات دے کمو بچو چه دا انامون واغسو نو چه چرت پدی باندې دی اکتفا کونکی چه دا کوشش کونکی چه در اخیره پوری بس انشاءاللہ کوشش کو با ہر علمی میدان کے بعد ڈبل دوران دیوالے کو لو امام بخاری ہوئی چاہتا سے علم کے دیو بل سرا سیالیو کئی حرس کو رہی دیو بل نوران اسے لو کتا سے حرس کو لوٹا سے کامیابے میں نوشوئی لو اللہ وکامیابی وعزم تلا ابراہیم ربه بکلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين کله چې امتحان وشو او ابراهیم علیه السلام پکې کامیابی حاصل کړې نو الله ورته وویل چې اوس ته د یو ډېر لوی منصب قابل شوې زتا جاعلک للناس اماما د تمام انسانیت امام دا عبادت الله درکو د تمام انسانیت په دغه وجه یهود نصارا مشرکان مسلمانان دا غټ دي یهود وایي ابراهیم علیه السلام زموږ پیغمبر عیسایان وایي نه زموږ مشرکین مکه وایي نه زموږ قرآن او زموږ دعوه ده چې نه زموږ پیغمبر او زموږ نیکه او دا رسول الله مبارک و نکاح نکړو او دا انبیاء سلسله دا روانه الله ابراهیم علیه السلام ته په بارش د انبیاء کې ډېر لوی مقام ورکړی او د هغې وجه دا وه چې هغه ګران امتحانونه پاس کړي ګران او د امتحان دوه مقصد یو مقصد دی چې استاد معلومات وکړي
چې زه دا شاګرد څومره اوبو کې دی او د امتحان بل مقصد دی چې دنیا ته ګټه ولګي چې دنیا د تسلیم کړي چې د ابراهیم علیه السلام امتحان د دې لپاره چې خدای معلوماتو کې دې لپاره چې تمام انسانیت د دې نه عبرت واخلي او د تمام دنیا خلق په دې باندې نظر واچوي نو خدای ورته دې مستقابل د عهدې شوي ابراهیم علیه السلام ویل زما د هغه بچو مسایي چې کوم پیل شوي ما امتحان پاس کړه خو د هغه پیل مسایي الله ورته ویل پیل سره څه کار نشته عیسی ای ته مونږ نیامت نه ورکوو هغوی ته مونږ څه مقام نه ورکوو نو د پیل وړی بدحالي دلته پیل سړی کمزوری دی ذلت سره مخ آخرت کې به دغه حالي قیامت کې به دغه حالي نو دا سلسله به جاري او ساري ساتو او په علم کې به د مسیح پختګۍ چې موږ ښه پاخه شو په علم کې د دې سره سره به بیا کوشش د عمل پختګي چې موږ په دې ډول کې امام محمد رحمه الله تبارک وتعالی امام شافعي رحمه الله د دې دواړو شپاړو امام شافعي د امام محمد صاحب الموت دا دواړه ډېر لوی سوال دي چې شپه شوه امام شافعي رحمه الله په عراق کې ونس یو کړ تهجد تکون ختم او امام محمد رحمه الله نه ډېر چاپېره کتابونه پراته په دې منځ کې ناست د علم او عمل ته وګورئ چې سهار شو امام شافعي رحمه الله امام محمد صاحب ته وایي چې تاسو نه تهجد کوو نه دی منځ کوو د ماسخوتن په اودس کې د سهار منځ کوو ورته یې ویل تا ځان لپاره امام شافعي صاحب ته یې ویل تا ځان لپاره او ما انسانیت لپاره ما دیگر ماسخوتن نه تر سهاره پورې 1000 مسائل انسانیت ته مهیا کړل او ته باندې برابري ولیدل ما امت ته 1000 مسائل د حلال او د حرام مهیا زما عمل متعدد او ستا عمل لازمي دی ستا د عمل اجر ثواب صرف تا ته ورسېږي او زما د عمل اجر به الله ما ته ورکړي او تمام انسانیت ته به ورکړي نو هغې زما عمل ښه دی که ستا نو محترم بیا ټول ستاسو چې کوم روان دی دا علمي طور دی او امام ابن حجر رحمه الله وایي العلم قبل العمل د عمل نه وړاندې علم زده کول دي د عمل جز زده کول دي نو علم ډېر بنیادي او مقصدي شی دی او د الله صفت دی د الله او ډېر لوی فواید مرتب دي په علم باندې او تاسو ته د ټولو نه لویه خوشخبري هغه دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته خپل وارثان وایي دا هغه منصب دی چې دا په مخ د ځمکه یو طبقې ته نه دی حاصل یو سړی په محنت کوي نو په دنیا کې چې د ټولو نه زیات محنت وکړي نو د امریکې صدر به جوړ شي د پاکستان صدر به جوړ شي داسې مفاد ده یو څو ورځې او ختم به شي او کوم مقام او مرتبه او عبادت چې تاسو سره وارث وي چې مورث نسب پاتې شي حق وعدت الشيء حواليه العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل إنما ورثوا علم يريدون مرتبة العلم لو تاسو ته رسول الله مبارک خپل وارثان وایي دا یو لوی مقام دی د دنیا یو مرتبه او یو مقام او یو محنت دې ته نه رسېږي چې سړی خپله زندګي په علمي میدان کې تېره کړي په زده کړه کې
او حديث کې استثناء راغلی ده الدنيا ملعونة ما فيها الا العالم والمتعلم. دا دوه دلیل یو استاد دی یو شاګرد دی. دا تر قیامته پورې د لعنت او د شکیروالي او د شکست او د نقصان نه محفوظه ده. الله ته محبوب ده چې یو علم زده کول دي یو هدى. اقرأ باسم ربک الذي کې دوه کتاب راغلي دي. اولني اقرأ معنا ده چې اقرأ لنفسک او د دویمې معنا ده چې اقرأ لغیرک. قرآن په خپله زده کړه بیا بل ته وښایه. دا د رسول الله مبارک د ټولو نه اولنی منصب دی. نو که په دغه منصب کې زموږ او ستاسو اشغاله روانې انشاءالله دا د کامیابۍ لارې دي. د ټولو خبرو په خیال ساتو اخري ټکي درته کوم چې بیا په علم کې د دې کامیابۍ لپاره د خپلو مشرانو یو اعتماد. د استاد موږ ته به خپل استاد نصیحت داسې کوو چې د طالب العلم هم په دې کتابونو کې کله کله ابتدا کوو چې هر شارح علم لره لابودي د امور سره سوا. تعریف د علم، موضوع د علم، غرض د علم، داسې موضوع تعریف څنګه چې مجهول راشي او موضوع څنګه چې فرق راشي او غرض چې ستا یو نتیجه په نظر او هدف کې نو ته په محنت کې نو چې تعلیم مدرسې ته راشي نو بنده دلته یې خبرې دي چې دا ول لازمي کوي. د استاد ادب په هغه باندې اعتماد، د مدرسې ادب د هغې احترام او د کتاب ادب څه د کتاب استاد دی. یو استاد دی د کتاب دی او یو استاد ستا خپل دی چې کوم تا د دې بل استاد په خبره باندې پوهوي. نو په دې کې اعتماد پکار دی. ابو هريره صاحب چې ایمان راوړ ایمان او کل کلام دا یافته طالب العلم دی په اصحاب الصفوف کې. دا اوس موږ په مدرسه کې یو بچی چې دا په ټوله مدرسه کې اول نمبر راغی عبید الله صاحب او دا نور مؤسسه دا اعلی بچی ابو هريره صاحب اصحاب الصفوف کې د ټولو ملګرو زیات ایوان راوستی او ایوان ورته ډېر خبرو کوي. بخاري کې ثبوت دی واقعا یو ایوان ورته په دې وجه اغوستی دی چې ده پابندي کړې ده په سبب کې غیر عظیمي نشي. موږ کله کله په تقسیم انعامات کې وایو چې دې طالب په ټول کار کې غیر عظیمي نه ده کړې نو موږ له انعام ورکوو. د ابو هريره صاحب یو کمال ده او دویم کمال یې د خپل استاد سره کمال مینه، محبت، اعتماد. ایمان یې چې راوړ تاریخي لیکلي دي ورته تاریخي دی چې کور ته لاړ کور ګوته ورته ووهه راباندې کړ بیا شپ پوخ یې ووهه او ورته یې ورشه او دا کار واپس کړه. رسول الله مبارک ورته ژړا راغلې. رسول الله مبارک ته تپوس وکړ څه مسله ده؟ ویل نور مې داسې کار وکړ. بیا رسول الله مبارک ته ویل یو کار وکړه. ویل ته زما مړ ته دعا وکړه چې الله پاک هغې ته ایمان نصیب کړي. چې ته ورته ویې ما ته دعا وکړه. رسول الله مبارک د الله داسې دعا چې سړی کوي رسول الله مبارک چې د الله داسې کړه نو ابو هريره دومره تېز لاړ چې یو سړي د لاس ته ونیوی په داسې چلوي دا ته دا منډه ونیولې. ویل منډه دې دپاره وامه چې رسول الله مبارک مې مور ته دعا وکړه. ویل منډه دې دپاره وام چې وګورم چې زه به خپل کور ته مخکې رسم که زما د آقا دعا به زما کور ته مخکې رسېدې. نو ابو هريره چې خپلې کوڅې ته مخامخ شو نو مور ویل لا اله الا الله محمد رسول الله په تلاوت کې راووته. دې ته اعتماد وایي په خپله خبره.
دا کمال اعتماد لو ابو هريره رسول الله مبارک و خبر باندې اعتماد د دې وجنا ابو هريره وایي ما خپل استاد نه دوه بوجه علم حاصل کړی یو مې تاسو ته درواړل بل تاسو ته ناول ما که تاسو ته په خپله کولای سما داسې د حکمت خبرې د ابو هريره تاسو ته طریقه وګورئ چې 5,300 شلور او خبرې مې تاسو ته شریک کړي د رسول الله مبارک درکړي خو بعضې خبرې د پیغمبر تاسو ته نه کوم تاسو ځان سره پټې ساتئ علماء ته طریقه چې عوامو ته هر قسم خبره کول دا مناسب نه وي کله کله پریشانه سره سړی مخ شي بعضې خبرې به ځان سره ساتي د راز خبرې نو د رسول الله مبارک د هغه سره بعضې د راز خبرې د دې طالبانو د خپلو استادانو سره راز باسي د بعضې ملګرو بعضې استادانو سره راز باسي نو انشاءالله په استاد په اعتماد سره چې دا زما مربي او مدرسه په خپل قبر کوو چې زما د خیر او د شر مرکز دا دی زه به خیر حاصلوم د شر نه به ځان بچ کوم او د علمي نظام او د درس نظامي او هر کتاب دا استاد دی نو د هغې احترام به هم ساتو انشاءالله خدای به کامیابی راکړي الله دې وکړي چې په دې خبرو باندې الله موږ ته د عمل توفیق راکړي یو کمی مې مخصوص کړو او هغه دا چې دا کومو بچو تقریرونه وکړل که نه نو زه چې رالم نو درو بچو تقریرونه وکړم زما په موجود کې نن یو کار یا به زه د دې درو تقریر تاسو ته وګورم مخکشه چې څنګه به یې کړی نو ما له به یې نام راکړي او یا تاسو په دې درو کې د یو ماده واوروئ نو زما جیب کې خو ډېرې پیسې شته خو یو 10,000 به وي دا به غونډې ورکړم شته څوک داسې چې د دغه بچي ته واورئ دا فرق یا د هغه بل بچي یا د نیم کې راته واورئ زما په خیر تاسو د اختلاس الشیطان شکار یې تاسو به اعوذ بالله نه وایئ تاسو کې توجه نشته تاسو کې فکر نشته تاسو سره د یو خبرې اهمیت نشته تاسو دې ته د یو پروګرام او د یو میلې او د یو خوشحالۍ دا شکل هلکې دې بچو ملا خوږې خبرې وکړي خو زما په موجودیت کې صرف درو ملګرو خبره وکړه زما توجه هغې ته وه چې دا بچي څه ویل غواړي او تاسو باندې مولوي صاحب وپوه شئ چې د دې وړ توجه زموږ کتابونه لیکي چې ذهن بسیط دی دی په هر یوه حالت کې دوه خبرې نه دوه موبایله ورته ونیسه نو په یو نو چې موږ علمي میدان کې د خپل استاد یا د ولاړ متکلم په خبره باندې ځان پوه کړو چې د دې سړي مقصد څه دی د ده د خبرې څه مقصد دی چې آینده دپاره موږ د دې خبرو خیال وساتو درود شریف ووایئ چې محفل بختور شي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لجامعة محمدية تمام أساتذة کرام قرآن حضرات دعا وکړي الله دغه ټول استادانو سینې د علوم النبویه صلی الله علیه وسلم لپاره نصیب فراخ وکړي الله تزونه کې اخلاص نصیب وکړي دا سعی او محنتونه الله د اخلاص وکړي
او تاسو ته الله د عمل توفیق او د اعتماد توفیق نصیب وکړي. تمام طلباء محنتنا سعی شبانه روش د قرآن او د درس نصابي د مشورې دا الله خپل دربار کې قبول کړي. د دغه طلباو د مزید علومو لپاره الله وسیله او ذریعه وګرځوي. الله زموږ او ستاسو د اجتماع د خپل رضا لپاره وګرځوي. دا پرفیکټ جوړ کړي او په دې کې زموږ او ستاسو دلته راجمع کېدل د چار دیوالۍ کې د الله عظیم نعمت دی. د دغه نعمت د شکر ادا کولو توفیق الله موږ ته راکړي. د پرفیکټ جوړ کې الله موږ په دې چار دیوالۍ کې خپل دین ته وقف کړو، خپل دین لپاره منتخب کړو. الله دا انتخاب په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. خدای دا تمام طلبا علما لا شتات پورته کړي د دنیا او د آخرت ضرورت او حاجات د خپل دربار نه پوره وکړي. اخلاص سره دعا وکړئ. یا الله ستا محبوب جماعت دی او خدای لا ټول ضرورتمند دي، دا ټول د علم په طلب کې روان دي. یا الله د دغه طلباو علماو په برکت د دې دور او زمانې د هر قسم خدمتونه په خپل حفظ و امان کې وساتي. د دې ټولو ملګرو ضروريات خدای د خپل دربار نه پوره کړي. یا الله دا تمام بچي د مخلوق د دروازې نه محفوظ کړي. یا الله د مخلوق په دروازې مور دی. یا الله د دې بچو ضروريات او د دې عزایم مقاصد ټول شته په علم کې. دا ولټول د خپل دربار پوره کړي او په علومو کې ترقۍ نصیب وکړي. جامعه محمدیه د دې ټولې علاقې لپاره الله د خیر برکت سکون ذریعه وګرځوي. زموږ او ستاسو لپاره الله یو عظیم علمي مرکز پیدا کړي. د تعلیم او د تعلیم ټول وسایل اسباب الله د خپل کلامونه مهیا کړي. د دې جامعې سره څومره متعلقین دي، محبین دي، منتسبین دي، دعاګون دي، د دې ملګري دي، الله ټولو ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب وګرځوي. محترم صاحب ته زموږ خصوصي دعاګانې وکړئ. دا یو لویه پریشاني ده، بله غټه او درنه سیمواري ده. الله د دغه سیموارۍ توفیق یې نصیب وګرځوي. دغه محنتونه او دغه سعی الله د خپل رضا لپاره وګرځوي. کومه صدقه او خیرات دې ملګرو برابر کړی دی، دا زموږ او ستاسو د ټولو قول د ټولو لپاره الله سره فرض الله وګرځوي. او دې علماو ته دعا وکړئ. دا د امت سرمایه ده. الله په خپل علم د عمل توفیق نصیب وګرځوي. او دغه علمي رڼاګانې زموږ د دې اساتذې کرامو دې ټولې علاقې ته الله ورېږي او دا ټول الله په دغه رڼاګانو باندې الله پاک روښانه وباسي. الله زموږ او ستاسو حافظ او ناصر شي. وصلی الله تعالی